د افغانستان وزیر خارجه هند ته تاک او د شپې لس نیمې بجې پاکستان په افغانستان د کابل په منځ کې د هوایي برید. بسم الله الرحمن الرحیم. د شپې لس نیمې بجې پاکستان په کابل هوایي برید کړی، خو تر اوسه دقیقه دا معلومه نه ده چې دا برید پاکستان کړی ده او یا په افغانستان کې خودکش شوی ده. تر اوسه پورې دقیق دا معلومات نشته او کېدای شي دا داعش دا کار کړی وي یا بل کوم وسله والې ډلې کړی وي یا په افغانستان کوم مخالفین چې دي هغه دا کار کړی وي، خو تر اوسه دقیق معلومات نشته. او چاودنې چې دي په کابل کې اورېدل شوي، نو دې سره سم یو په میډیا باندې یو پوسټ ډېر زیات وایرل ده. هغه پوسټ دا ده: مفتی نورولي وایي مفتی نورولي په دې برید هوایي برید کې هدف ګرځېدلی دا له منځه وړل شوی. نو که چېرته حقیقت کې مفتی نورولي له منځه وړل کېږي، هدف ګرځېږي، بیا د پاکستان لخوا دا به د افغان طالبانو په مخ یوه درنه څاپېړه وي. دا به د افغانستان طالبانو یو څاپېړه نه، دې سره به د افغانستان طالبانو هغه کوم معلومات چې وو، هغه کوم دوی ټي ټي پي څخه انکار کوو، دوی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته، په افغانستان کې هیڅ کومه داسې ډله نشته چې هغه بل کوم هیواد ته خطر وګرځي. که چېرته په دې برید کې نورولي مسعود لګېدلی وي، تارګیټ وي، نو دا د افغانستان دپاره یوه ډېره خطرناکه خبره ده، ځکه دې نه به دا ثابتېږي، دا به ایران هم شاک کوي چې یاره دا خو اوسه پورې دې نه انکار کوو، ته به زما خلاف ډالې هم ساتې، تاجکستان، ازبکستان، چاینا، دا ټولو ته کې به یو تشویش پیدا شي. خو به هر حال دقیقاً معلومات تر اوسه نشته چې دې کې به مفتی نورولي په حق رسېدلی وي، مړ به وي یا به ژوندی وي. ځکه ځینې پوسټونه بیا مونږ ولیدل چې هغه وایي چې نه مونږ په پاکستان کې د قبایلي سیمې کې یو، الحمدلله مونږ ښه روغ سلامت یو. نو ګورو به انشاءالله سهاره پورې به مونږ انتظار وباسو، مونږ به تاسې دپاره انشاءالله کوشش کوو چې نوي معلومات درکړو. خو زما دا چینل نوی ده، در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو مخکې در سره شیر کړئ، یو لایک یو کمنټ لازم تاسې وکړئ، خپله رایه ورکړئ. اوس خبره دا ده چې د نن ورځې د افغانستان وزیر خارجه هند ته تاک او د شپې لس نیمې بجې پاکستان په افغانستان د کابل په منځ کې د هوایي برید. دا که چېرته دا برید اوسه پورې خو دقیق معلومات نشته، خو که دا برید پاکستان کړی وي د افغانستان ته ښیي. که زه وغواړم ستا په افغانستان کې تارګیټ کوی شم، کونج تارګیټ کوی شم، ستا مشران، ستا کوم والیان دي، ستا کوم کمانډران دي، ټول له منځه وړلی شم. خو دا لیبه چې کومه شروع ده، دا یوه داسې خطرناکه لیبه ده چې دې کې به د پښتنو د وینو قتل عام وشي. دا یوه ډېره خطرناکه لیبه ده، ځکه چې د افغانستان وزیر خارجه متقي صاحب کابل ته تاک او نن راځي د کوم برید چې شوی پاکستان د کوم برید په افغانستان کړی او هلته کې متقي له هند چارواکو سره خبرې اترې کړي روانې دي. نو دا یوه ډېره بده پایله لري. ګورو به چې څه کېږي، خپله رایه تاسې هم کمنټ کې ورکړئ.